د خیبر پښتونخوا حکومت یو بل ښه کار شروع کړی دی، کوم چې زموږ وزیر اعلی سهیل اپریدي دی. که تاسو وګورئ زموږ په صوبه کې چې دی امن نشته، بد امني چې ده دا پکې راغلی ده. دا بد امني چا راوستی؟ دا موږ په خپله راوستی. د صوبې د عوام چې دی دا پکې ملوث دی. ځینې کسان وایي دا د پنجاب د لاسه د پلانو د لاسه. تاسو وګورئ ټوپک چې دی هغه پنجابي پتا پسې نه دی. دا خلک چې دی دا ټوپک رالي خپل پښتون چې دی دا وجني که دهشتګرد دي هغه هم دي چې دی ټوپک راغستی د نورو خلکو خبرې اوري او خپله صوبه چې ده دا منګه تباه کړه. دغه شانتې روزګار چې دی هغه موږ په دې کې ختم کړو، تعلیم چې دی هغه په دې کې نشته. نو د خیبر پښتونخوا حکومت چې دی هغه اوس دغه یو ښه کار چې دی دا شروع کړی دی چې په دې صوبه کې به تاسو کتلي چې زیاتر ماشومان چې دي هغه سکولونو ته نه ځي. نو چې دغه سکولونو ته نه ځي نو د دې د لاسه بد امني چې دی دا راځي، ځکه چې یو سړی داسې وزګار ګرځي نو د هغې د وجې نه د هغه غلطو ته چې دی دې ته مخ کېږي، غلطو ته مخ کېږي او تعلیم ورسره هم نه وي. نو د دې د وجې نه بیا په صوبه کې چې دی بد امني راځي. نو اوس هغه چې دی ښه کار دا شروع کړی دی خیبر پښتونخوا حکومت او د سهیل اپریدي په وینا باندې چې د دې صوبې کې چې څومره بې تعلیمه ماشومان دي نو هغه وایي چې دا 26 لاک دي. خو نه بیا یې حساب لګوي او کور په کور ګرځي چې کم ماشومان بې تعلیمه دي. په دې کې به 60% ماشومان چې دي دا په اولنۍ مرحله کې چې دی په اولنۍ مرحله کې دا به په سکولونو کې چې دی دا به داخلوي. نو چې دغه ماشومان په سکولونو کې داخل کړي نو په راتلونکي وخت کې به دغه بد امني چې دا هغه به د دې پترو باندې چې دی دا به ختمېږي، ځکه چې یو ماشوم تعلیم حاصلوي او په تعلیم کې مصروف وي نو د هغه به دغه غفلتو ته چې دی دې ته به فکر نه وي. که تاسو وګورئ په ټیک ټاک باندې تاسو به نه زیاتر پښتانه چې دی هغه د بدماشۍ او د دې قسمه ویډیوګان چې دي دا جوړوي او لاندې ورته خلک کینګ لیکي، څوک ورته یو شی لیکي، څوک ورته بل شی لیکي. نو د دې د وجې نه چې دی هغه دغه غلطو لارو ته چې دی هغه وراوړي. خو کله چې دی تعلیم وکړي نو دی بیا دې غلطو لارو ته هم نه وراوړي او دی به په تعلیم باندې چې دی په هغې مصروف د خپل روزګار چې دی د دې به سوچ کوي. نو په دې صوبه کې به لږ ډېر امن او دهشتګردي چې دا هغه به د دې سره ختم شي. نو دا د خیبر پښتونخوا حکومت چې دی یو ښه کار شروع کړی. تاسو راسره خپل رایه چې دی لازم شریک کړئ.